عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. شپږم سپارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35. شپږم سپارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35. د دې آیاتونو ربط او مناسبت د ما قبل سره دا دی وړاندې الله تعالی بیانو کو د جرمونو د ګناهونو. تاسو پرون دا خبره بیان کړه چې یو سړی بغاوت کوي یا یو سړی قطاع الطریق دی لارې لوټي نو دغه جرمونو بیانو شو. اوس ورپسې الله تعالی بیان د طاعاتو کوي او ربطم په مابین د دې دواړو کې دا دی چې ګناهونه فسادونه پرېږدئ او راشئ طاعاتو ته راشئ. او بیا په طاعاتو کې خصوصا ذکر الله تعالی د جهادو کو. د دې بنیادی وجم دادا اسنه چې څوک دا وهم او ګمانو کی چې ګنې یره دا جهاد کول خو پس مکه باندې فساد دی نو الله تعالی وینه جهاد فساد نه لري ځکه دا چې کوم دی حسن لغیره دی د دې د وجنا اعلا د کلمت الله راضي د دې د وجنا غلبه راضي نو د دې د وجنا الله تعالی جهاد ته یو خاص حیثیت بیانې دلته کې خصوصیت سره نو رب دیم دک کړي چې مخکې آیتونو کې الله تعالی مذمت بیان کو د فساد او دارنګي د ټولو ګناهونو
او په دې آیتونو کې الله جل جلاله فرمایي چې وبتغوا الیه الوسیله، الله تعالی ته د قربت لارې ولټوي، ګناهونه پرېږدئ، الله ته ځان نږدې کړئ. نو دې آیتونو کې الله جل جلاله د قربت د لارو بیان کوي. نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا اعکسانو چې ایمان راوړی دی، اتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نام، اتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه. اتقوا الله د ټولو منهیاتو نه من راله، چې دا مخکې کوم جرمونه، فسادونه، ګناهونه بیان شو، نو دا پرېږدئ، د الله نه ویریږئ. وابتغوا تاسو ولټوئ الیه دی الله تعالی ته الوسیلة لار د قربت، الوسیلة التقرب بالاعمال الصالحه. د الوسیلة معنا ما سوکړه قربت په اعمال صالحه سره. ابتغوا الیه الوسیلة تاسو ولټوئ الله تعالی ته قربت په اعمال صالحه سره. وسیله څه ته وایي؟ وسیله چې کوم دی نه دا د فعیلتن وزن دی، وسیلتن بر وزن فعیلتن. او دا ویل کېږي ما یتوسل به الی المقصود، هر هغه شی چې د هغې په ذریعې سره بنده یو مقصد ته رسېږي دې ته وسیله وایي. دارنګې د وسیلې اطلاق چې کوم دی نو په اوچتې مرتبې باندې هم کېږي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د وسیلې معنا کړې د حاجت، ولټوئ الله تعالی ته حاجت. خو لیکن دا لومبنۍ معنا چې ما کومه وکړه چې ما یتوصل به الی المقصود، وسیله ویلې کېږي هر هغه شی ته چې بنده په خپل مقصد ته رسېږي. لکه کوټې ته د ختېدو دپاره وسیله اندرپۍ ده، د کوی نه د اوبو راوښکلو دپاره وسیله چې کوم دی نو دا بیاسته او بوکه ده. خبره باندې پوه شوئ، دا وسیله ده، یعنی هغه څیز چې په هغې باندې بنده خپل مقصد ته رسېږي. نو الله تعالی وایي بعضې حاجتونه او مقصدونه وړاندې کوي او د دې په ذریعې سره ما د ځان را نږدې کوي. بیا محترمو د وسیلې په باب کې دومره بلا تفصیل دی، تفاسیر دې نه ډک دي، کتابونه دې نه ډک دي، خو چونکې زه دې ځای کې صرف مختصر ستاسو ذهن ته دا خبره راوستل غواړم چې وسیله په څو قسمه ده، څنګه جایز ده. یو هغه وسیله ده چې هغه بالکل حرامه ده. لومبی قسم د وسیلې کوم دی چې بالکل ناجایز او حرامه ده. د وسیلې په باب کې چې علامه ابن تیمیه رحمه الله چې د شیخ الاسلام په لقب سره یادېدو، حافظ ابن تیمیه ورته هم وایي، دی چې څومره بحث کړی دی او څومره ښایسته طریقې سره د وسیلې دا مسله ذکر کړې ده، غالبا داسې بل چا نه ذکر کړې ده نه مخکې. او د هغې حاصل هم دا دی چې وسیله په درې قسمه باندې ده. یو دا ده چې بالکل هغه ناجایزه ده او حرامه ده، هغې ته که مونږ وګورو نه وسیله نه ده بلکې هغه یو شرک دی او عبادت دی. لکه مشرکانو به وي ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، مونږ د دې بوتانو بندګي د دې دپاره نه کوو بلکې دې دپاره کوو چې دوی به مونږ خدای ته نږدې کوي. دا خو بالکل حرامه ده، ناروا ده. خبره باندې پوه شوئ.
دویم قسم وسیله چې هغه د امت په ټول امت کې جایز ده او ټول امت ورته جایز ویلی دي، هغه وسیله په نیکو اعمالو سره نیول، په خپلو نیکو اعمالو سره وسیله نیول. لکه تاسو ګورئ بخاری شریف کې حدیث دی، حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي په بنی اسرائیلو کې او درې کسانو په لار را روانو، ناګهانه په اسمان کې وریځ ګړ ګړ پیدا شو، باران شو، په غر کې یو غار و هغې ته ننوتېدل او په هغې کې پناه واغستې ده. حدیث دی. دې کې د بره نه یو ګټ راورغوښتېده او سیده راغی د غار په دې خوله کې ونښتېدو او دروازه بند کړه. که دې درې واړو په هغې باندې هر څومره زورونه کول خوا دی لرکولی نه شو. په هغه زمانه کې دی سره نه موبایل شته دی، نه ټلیفون شته دی، نه بل ذریعه چې دی ځان له څوک خبر کړي او ریس کړي او الله وغواړي چې راشئ موږ نه دا ګټ لرکوي. حاصل دا و چې بس هغوی په نمبر باندې یو کس الله ته ودرېده او خپل اعمال وړاندې کول او د خپل عمل په بنیاد باندې دعا غوښته او الله پاک دې نه ګټ لاکو. اوږد حدیث دی. آخر کې الله تعالی هغه ګټ د دی نه لر کو دی ته لار کولاو کړو دی راووتېدل. دی ته ویل کېږي حدیث الغار، د غار والا حدیث. استاد وګورئ په دې کې دی په خپلو نیکو اعمالو باندې وسیله نیولې ده او دا جایز ده. یا دارنګ یو سړی چې کوم دین د الله په صفاتو باندې د الله په نومونو باندې الله ته وسیله نیوي. اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أنت السميع أنت البصير أنت الحنان أنت الرؤوف أنت المنان. دا سه قسمه دا الله په نومونو باندې وسیله نیول. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. دا الله پاک د پاره خولي خولي نمونه دي، تاسو الله په دې باندې رابلئ. نو دا په دې باندې وسیله نیول خو ټول امت جایز ګڼي، په دې کې د چا اختلاف نشته، په دې کې د چا اختلاف نشته چې یو سړی داسې ووایي چې یا الله زه خپل سهار د مونځ تا ته وړاندې کوم د دې په برکت سره زما دا پلان کې کار وکړي. د قرآن شریف دا درس چې مې وکړو ستا د رضا دپاره الله د دې په برکت سره زمونږ دا پلان کې کار وکړي. لکه دا مال موږ درس وکړو د هغې نه بعد دعا غواړو نه یا الله زمونږ دا درس قبول کړي، د دې په برکت سره زمونږ ټولې پریشانۍ ختمې کړي. دا وسیله نه ده. یو سړي روژه نیولې دا ماښام وایي یا الله ټول ورځ مې دا روژه ستا دپاره نیولې وه، د دې په برکت سره زما دا ټول مقصدونه حل کړي. بالکل جایز دي. وابتغوا الیه الوسیله، الله ته د قربت لار لټوي. نو مالته کې ترجمه موکړه چې تاسو لټوي الله تعالی ته اعمال صالحه. نو په نیکو عملونو سره الله ته قربت حاصلول په دې کې خودي چا اختلاف نشته، ټول مني. دو صورت شو، یو اختلافي بالکل اتفاقا حرام او یو اتفاقی جایز. او دریم صورت دا دی چې یو سړی وسیله نیوي په برکت د چا باندې، د یو بزرګ باندې یو عالم باندې، نو په دې کې اختلاف دی، په دې کې اختلاف دی. د جمهور په نسبت باندې دا جایز دی او د حافظ ابن تیمیه رحمت الله علیه په نسبت باندې دا ناجایز دی. خو دغه باس کې ځکه نظم چې چونکې دا ستاسو د سبق نه بهر دی بیا به باندې بوج کېږي. خو تاسو ته ما هغه خبره وکړه چې قرآن کې الله وی الله د وسیله ولټوي. نو تاسو ګوره چې کوم نیک عمل وکړئ د هغې په ذریعه باندې د الله نه دعا غواړئ. ښه یو سړی په لاره روان دی او په لاره کې غنه پرته وه، شیشه پرته وه، راوایغستې دا د لار نه لر کړه. یا الله ما په دې نیت باندې وکړو چې یا الله ستا بندګانو ته ضرر نه رسوي او ته پرې رانه رضا شي، الله د دې په برکت سره زما مسلې حل کړي. 2 رکعاته مونځ دې وکړو، صدقه دې ورکړه،
په دې باندې الله ته قربت لار لټول او دعا غوښتل دا خو بالکل ثابت دي جایز دي په دې کې چا اختلاف نشته دغه دعا کوي نو وسیله نیول بخپل نیکو اعمال باندې په دې کې چا اختلاف نشته نو دا کوي او وسیله نیول په داسې طریقې سره چې دا غین عبادت او شرک جوړیږي نه بالکل حرام دي بالکل حرام دي دا غین بیا ځان ساتي او دریم قسم وسیله چې هغه مختلفن فيه ده چونکه دا غي باس ډیر زیاتو کړ دي بیگامه تفسیر کا دیدن تقریبا 11 صفحې لیکل پیغه کړی دي 11 صفحې نو دا غي خلاصه او دا غي ادله او چې وای نو بس دغه درس دی نو بیا به کس نه کیږي بهر حال ستاسو د ذهن مطابق چې کوم خبرو نامه بیان کړه الله فرمایل یا ایها الذین آمنوا اعگسانو چې ایمان راوړل دي یا ایها الذین آمنوا یا گسانو چې ایمان راوړل دي اتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه وابتغوا تاسو لټوئ الیه دی الله تعالی ته الوسیله التقرب بالاعمال الصالحه قربت بنه کو اعمال سره التقرب قربت بالاعمال الصالحه بنه کو اعمال سره نو وجاهدوا جهاد کوي فی سبیله په لار د الله کې او دا جهاد هم الله ته قربت یو لار ده جهاد هم الله ته قربت یو لار ده اسنه سوګوي چې مخکې فسادونو بیان شو دا جهاد هم یو فساد دی ویني تو یولي نه الله جهاد مستقلا د دې لپاره ذکر کو چې دا جهاد هم الله ته قربت د لټول یو لار ده د دې په ذریعہ سره الله ته قربت لټوي لعلکم د بعد دی تفلحون چې تاسو کامیاب شئ الله ته قربت لار ولټوي چې تاسو کامیاب شئ ورپسې الله تعالی د ایمان نعمت او د ایمان خزانه بیان کړي مؤمنانو الله د بخپل ایمان سره بخپل اعمال سره ځان نږدې کوي او کوم خلکو سره چې ایمان نشته دی نو دی د ډیر لوی خیر نه محروم دي کوم خلک چې د ایمان نه محروم دي دی د ډیر لوی خیر نه محروم دي او کافر چې الله پاک ول ایمان نه دی ورکړي نو کده دی الله دې یو طاقت ورګي او د ازمکا او دا سوره کائنات چې دی دا ټول د په قدرت کې راشي او دی الله ته په فدیه کې ورګي ما تقبل منهم الله به قبول نکي ما تقبل منهم الله به دې قبول نکي ګورئ ان الذين يكننا غسان كفروا چې دی کو پر کړه دي لو ان لهم کچری شي د دې د پارا بالفرض ما اسو فی الارض چې بزمګه کې دي جميعا ټولو ومثله او په مثل د دې معه د دې سره ومثله معه او په مثل دا غیبانی دا غی سره نور چې دا څومره زمکه را د زمکې دا کړي کوډي دي دا ټول او د دې عمر نور شي لیفتدو د پار دې چې دی فدیه ورګي به په دې سره من عذاب یوم القیامت دا عذاب در ورځې د قیامت نه ما تقبل منهم نو قبول بنکړي شي د دینا ولهم د دې د پار عذاب الیم عذاب درناک دی ګور الله تعالی فرمایي ک کافر سره دا ټول دنیا په لاس کې راشي د دنیا دا ټول کړي کوډي الله ول طاقت ورګي د پلاس کې راشي او الله دې د قیامت پرز باندې وړاندې گئی خو ایمان وسرنشته الله به دې قبول نکي وزمارونو زما خويندو موږ له سوره خوشالي پکار دي چې الله موږ له داسې نعمت را کړې دي چې د دنیا هیڅ یو طاقت دغه برابر نه دي چې هغه ایمان دی الحمدلله الحمدلله دړونه په دې باندې خوشاله چې الله موږ له ایمان نه کړې دي دا د الله په نعمتونو کې لوی نعمت دی د دینه بل لوی نعمت نشته دی د دینه بل لوی نعمت بل سی نعمت دای چې دغه بل مقابله کې یو شی نو الله تعالی فرمایي د دنیا هیڅ یو طاقت د دنیا هیڅ یو نعمت د دنیا هیڅ یو سیز کدا ټول دنیا او وما فيها او د دنیا دا کړي کوړي د چا په لاس کې راشي خو چې ایمان وسر نشته نه الله وي دې ایس نه دی د خپل ایمان به ګور ډیر قدر کو
شکر دې چې الله ایمان نا کړی دی. کیف اشکر، الله ستا شکر څنګه ادا کوم؟ ستا شکر الله موږ څنګه ادا کو؟ شکر دې الله تا موږ له ایمان نا کړی دی. زما وروڼو خویندو، د دې ایمان دپاره موږ الله ته درخواست خو نه و کړی، د دې ایمان دپاره موږ الله ته جرګه خو نه وه کړې، د دې ایمان دپاره موږ الله پسې تلي خو نه، خو بس الله را باندې رحم وکړو چې د مسلمان او د مؤمن په کور کې پیدا کړو او الله راته هسې بیسه ایمان ناکړو، هسې بیسه. الله اوس موږ له په خپل ایمان باندې استقامت راکړي، الله موږ د ایمان د زوال نه بچ کړي. دا دعا به ډېره کوو، خدای موږ د نو غوښتې تا راله راکړو، اوس یې د نه غواړو چې خدای ګورې اوس یې موږ سره کلک کړي، چې را سره کلک کړي. مارونو ایمان ډېر لوی د الله په نعمتونو کې، د دې مقابله به څه شی کوي؟ تاسو ګورئ احادیث مبارکو کې چې بنده څه خبره کوي که نه، حدیث چې کله وایي نو صحابه کرام چې څه خبره ذکر کوي نه څه وایي؟ د ایمان نه وروستو که موږ په یو نعمت خوشحاله شي نو موږ په پلانکي څیز خوشحاله شو. چېرته داسې یو خبره ذکر کوي که نه؟ کله کله نبي علیه الصلاة والسلام صحابو ته د مینې یو خبره کړې ده، رور یې ورته ویلي دي، خپل یې ورته ویلي دي، او هغه صحابي هغه خبره را نقل کوي نو څه وایي؟ وی که د ایمان نه وروستو چې ما ته لوی خوشحالي میلاو شي نو په پلانکۍ خبره پته ولګېده چې په مخ د ځمکه باندې د په نعمتونو په باب کې، د خوشحالۍ په باب کې سر پیرس د ټولو نه اول څیز چې دی هغه ایمان دی، هغه ایمان دی. موږ به د الله څنګه شکر ادا کوو؟ شکر دی چې الله موږ له ایمان نا کړی دی، الله ایمان نا کړی دی. ما محترمو، د ایمان د الله په نسبت باندې ډېر لوی څیز دی، د دنیا او د آخرت د کامیابی څیز دی. او کومو خلکو سره چې ایمان نشته نو ګورئ که نه، دنیا کې هم ذلیله دي، رسوا دي، برباد دي، او آخرت یې خود تباه دی، آخرت یې خود تباه دی چې ایمان ورسره نشته. ایمان د عزتونو څیز دی، بنده له دنیا او آخرت کې عزت ورکړي. تاسو وګورئ بلال رضی الله تعالی عنه د رنګ نه تورو، د نسب نه غلام دی، د علاقې په ترو باندې حبشي دی، او د کم ځای نه راغی او په مکه کې خلکو سوره د ظلمونو سره مخاطب کړو، خو د ایمان نه بعد رو رو الله عزت ورکوي ورکوي ورکوي. یو ورځ داسې راله چې د مدینې منورې په پارلیمنټ کې خبره کیږي، په مدینې منورې په پارلیمنټ کې لوی لوی صحابه کرام ناستي او څه تذکره د بلال لاله، انو یو صحابي دی چې د مدینې منورې سردار دی، دغه نوم دی حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ. نغه داسې ناستو نو چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ خبره ذکر شو، نوی تاسو کوم بلال یادوي؟ زمونږ هغه سید بلال، زمونږ هغه سردار بلال. محترمو، حضرت بلال رضی الله د حبشو نه غلام راغی او ابتدایي جنگ د سوره د ذلتونو سره مخامخ او څومره د دردونو سره مخامخ، ایمان ولا کم مقام ورکو چې کله د صحابو په میس کې خبره کیږي د صحابو سردار هغه صحابي حضرت سعد سوی وی زمون سردار بلال یادوي. بلال له غلامین سردارای د چا ورسو، خو ایمان ورسو کنه، ایمان ورسو کنه. او تاسو بل طرف ته وګورئ، په مکه کې د قریشو په شان د خاندان نو، بیا په قریشو کې بنو هاشم چې کوم خاندانو دی بزان ته سوي، بیا په بنو هاشم کې عبدالمطلب چې کوم خاندانو دی بسمان سره خبرې کولی، ځکه الله پکې خپل پیغمبر هم دی کې راولېږو. خو ابو طالب ته داسې وګورئ چې ایمان ورسره نشته که نه ایمان. نبی علیہ السلام ول راغی، کاکاجي ما ته غوږ کې کلمه ووایه که نه، نو زه به ستا دپاره بیا احاج لکه د قیامت په ورځ باندې به تاله زه ډېر لوی دغه حکم سپارس کوم الله ته، صرف د غوږ کې راته ووایه. په دغه وخت کې ودم چې کوم دین ولید او ابو جهل ناست دی، وایي نه ګورې ونه وایي خلک به وایي چې مرګ ویرېدو. نبی علیہ السلام خپل محنت وکړو، ناامید را پاسېدو چې را بهر شي. لږ ساعت بعد حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راغی، دا د ابو طالب زوی دی، او نبی علیہ السلام ته وی ستا هغه تره مردار شو، څه ورسره وکړم؟ تاسو وګورئ زمونږ په علاقه کې چې مړی وشي که نه سوره عزت وله مونږ ورکوو، وفات شو په ادب باندې کټ ته پورته کته تختې ته لامبولو له سوره عزت وله ورکوو. خدای عزت بنده له څه ورکوي؟ ایمان. نبی علیہ السلام ته وایي اتره دې مردار شه څه ورسره وکړم؟
ورې چې ایمان نشته نو دغه ابو طالب دی دغه خاندان دی ما نبی علیہ السلام یې خارې پې واړوي یو خندق لاندې ایمان وسر نو زما د خبرې مقصد دا و زما رونو زما خویندو د دې خپل ایمان باندې به د الله نه ډېر خوشحاله یو هر وخت به پې شکریا ادا کوو هر وخت به شکریا ادا کوو الله ستا څنګه شکر ادا کوم چې تا موږ له ایمان نه کړی دی چې کوم خلکو له د ایمان نه دی ورکړی وګوره که نه ته په خپله باندې وایې که دی دا ټوله دنیا ما ته د سرو زرو نه ډکږي خو زه به یې قبول نه کړم پته ولګېده نو زما رونو نن مسلمان د خپل ایمان سودا په وړو وړو خبرو باندې کوي کله په مرله ځمکه باندې کله د 1,00,000 روپۍ باندې د وړې وړې خبره باندې د خپل ایمان سودا کوي و مؤمنه تعالی الله چې څه درکړي دي نه بل چا سر نشته د خپل ایمان به ډېر خیال ساتو د خپل ایمان به ډېر خیال ساتو الله زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي الله زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي او د الله نه به دعاګانې کوو دا مشران یو دعا کوي خدایه خیره را خاتمه راله په ایمان کې وایي نه الله آخر وخت موخه کې دا ټول نبی او دا د دې حدیث ترجمه ده نبی علیہ السلام فرمایي من قال آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه د چا چې اخیرنې ګوپ په خوله باندې لا اله الا الله راغی دی به الله داخلي جنت ته او زما محترم و اخیری وخت کې به کلمه د چا په خولې باندې راځي چې چا د دې کلمې لاندې ژوند تېر کړی دا کلمه یې منلي او دړنه یې په دې باندې شکریا ادا کړي او کم از کم یو 100-200 پیرې د ورځې ذکر کوئ لا اله الا الله لا اله الا الله حدیث کې راځي هر شي د زنګ لګي ایمان تم زنګ لګي خدا غیر پر رګمال سره لا اله الا الله دی ړونو تم زنګ لګي دړو ته چې زنګ لګي بیا د ایمان غ نور نه مخصوصي د غیر پر لا اله الا الله یو لوی رګمال لې کم از کم یو 100-200 پیری ځان سره لا اله الا الله بوایو پوهیږئ چې زمونږ الله زمونږ نه خوشحالی او ایمان الله را کړی په دې به ډېر خوشحالیږو ښه د خپل ایمان به د هېڅ خبرې سره نه برابرو د دنیا د هېڅ یو قوت سره طاقت لرې کوای بس مال الله ایمان نه کړی دی ما سره ایمان دی مال چې الله سره کړی دی نه ډېرو کافرانو له نه دي ورکړي ډېرو خلکو له وایي نه دي ورکړي کلک یې په دې خپل ایمان خوشحاله یې په دړنه او د خپل ایمان د هېڅ یو سودا برابر مه راولئ بس یریدون اراده لري دی دا کافران یخرجو چې دی اوزی من النار د اورنا وما هم نبی دی بخارجین وتیدونکی من هاد دینا ولهم د دی دپاره عذاب مقیم عذاب دی دائمی همیشه غذاب الله بدیلا همیشه غذاب ورکوي دائما غذاب بوله ورکوي خبره باندې پوه شوي در دې ځای پورې الله تعالی بیان وکړو د څه د ایمان د طاعاتو اوس مخکې دا څه وګورئ هغه ځای کې انما جزاء الذین یحاربون الله هلته کې الله تعالی حکم بیان کړو د سرکې کبرا دلته کې الله تعالی حکم بیانوي د سرکې صغرا هلته کې د لوی غلا بیانو شو ډاکه وه هغې د لوی غلا وی دلته کې الله د وړې غلا بیان کوي چې دې د څه وایو سرقه غلا ورته وایي خبره پوه شوئ الله وی یو سړي یا یو ښځې غلا وکړن تاسو به دې سره څه کوئ او ربط یې د مدعا سره دا دی چې مسله خلکو ته بیان کا خو د مسلې د بیانولو نه بعد به خاموشه کېږئ نه بلکې جهاد وکوئ حدود د الله تعالی به جاری کوئ ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله الله وی ګوره چې تاسو چاله د الله د حکم مطابق سزا ورکوئ نو په دې کې به چا باندې ترس او نرمي مه کوئ نو دلته کې الله تعالی د غل سړي او د غلې ښځې بیان کوي یو سړی د غلا وکړه یو ښځه د غلا وکړه نو تاسو به دوی له څنګه سزا ورکوئ الله فرمایي والسارق غل سړی والسارقة غله ښځه فاقطعوا تاسو کټ کوئ ایدیهما اسونه د دې دواړو جزاء دا بدله ده بما په سبب دا باندې کسبا چې دوی دواړو کسب کړي دي نکالن دا یو سزا ده او عبرت دی من الله د جانب د الله تعالی نه والله عزیز حکیم الله تعالی سرور و حکمتون والا ذات دی د ټولو نه اول دا خبره وپېژنو چې غلا وایي څه ده
بیا دا خبرو پیژنو چې سوره مال غلا کړی شي د هغې په عوض کې به د یو سړي نه لاس یا د یو ښځې نه لاس کټ کولی شي. غلا ویلی کېږي اخذ مال، روچتول د یو مال، محترم چې هغه قابل احترام وي، معنا یعنی معنا هغه څه وي لکه مال خو یو ډبی ته هم وایي، روپۍ باندې کېږي، دوه باندې ته هم مال وایي، د ګیلاس ته هم مال وایي په 100 روپۍ باندې کېږي. نه چې هغه کم از کم چې کوم دی نو د شریعت د نصاب مطابق وي، او دارنګې محرزن چې هغه مال حفاظت کړی شوی وي، او دریم د قید ول سره خفیتن چا په پټه باندې روچت کو. لکه مثال کے طور پر زما موبایل دی، دی کمره کې ما چارج ته لګولې دی، زدی خواناس ما سبق واما، یو سړی راغی غلی غلی دا موبایل اوچت کو د دې ځای نه وړو. اوس دا مال چې کوم دین محترم هم دی ځکه دی په پیسو باندې شوی دی، د دې حفاظت هم کړی شوی دی، دی که ما په پوره من طریقې سره ایښی دی، او یو سړی راغی په پټه باندې وړو نو ده ته به غل ویلی کېږي، ده ته به غل ویلی کېږي. د دې له وجې نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي که یو سړی ولګېد او د مړي نه یې کفن پټ کو نو دا به په غلا کې نه راځي، قاضي به له سزا ورکوي، خو لیکن که دا کفن د ډېرو پیسو هم دی خو دله به سزا نشي ورکولی. وایي د هغې وجه دا ده چې دا مال محفوظ نه دی، چې مال محفوظ وي. اوس یو سړی جومات ته راځي او د چپلو په ځای کې موبایل کېښودو، دا مال محفوظ نه دی. دا هر چیز حفاظت بیا د هغې د شان مطابق دی. خبره باندې پوه شوي؟ نو چې کله یو سړی ولګېده د چا نه یو محفوظ مال هغه پټ کړی او پټ ځای کې ایښی دراز کې یا سګي او دی لړو د هغې نه په پټه راواغستېدو او دغه مال چې کوم دی د شریعت د قیمت مطابق او نو ده نه به لاس کټ کولی شي. اوس وروڼو دا مال چې د 100 روپو ده نه به لاس کټ کولی شي، دا مال چې د 100 روپو ده نه به لاس کټ کولی شي. نو زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې کم از کم د 100 درهمو برابر وي، چې دا مال د 100 درهمو برابر وي، نو د دې په عوض کې بعد دې سړي نه لاس کټ کولی شي. لکه وګورئ د نکاح په باب کې هم زمونږ امام صاحب وایي د یو جنۍ مهر به کم از کم 10 درهم دی، کم از کم د دې نه کته مهر به نشي کېښودی. او دارنګې غلا کې هم چې یو سړی د چا نه لاس کټ کوي نو کم از کم د امام صاحب په نیز باندې چې د 100 درهمو څیز پټ کړی، که د دې نه کته یې پټ کړی نو بیا به قاضي نوره سزا ورکوي، ډبی به جیل ته به بیایي، په خر به یې سوری، خو لیکن لاس به ترې نه کټ کوي چې کم از کم دغه مال د 100 درهمو برابر وي. خبره باندې پوه شوئ؟ امام شافعي صاحب ربع د دینار وایي، د دینار د 4 حصې برابري، او زمونږ امام صاحب د 100 درهمو برابر وایي. اوس درهم به څوری؟ نو ما چې درهم ذکر کړم ستاسو ذهن ته به دوبی درهم راغلی چې 15 روپۍ دی یا 2 روپۍ دی، نو چې 15 روپۍ شو مثال یا 80 روپۍ شاړو نو بس 700 روپۍ شو 10 درهمه. نه، د دې نه شرعي درهم مراد دی، شرعي درهم. او زه تاسو ته یو کلیه ذکر کوم ځان سره یې ولیکئ، نو تاسو بیا درهم په خپله باندې جوړولی شئ. زرګر کاکا له ورشئ وایي کاکا نن سبا د سپینو زرو قیمت سره دغه نه به تپوس وکړي. مثال دا د زرګرو وی چې یاره نن سبا د سپینو زرو قیمت چې کوم دی نو 400 روپۍ دی یو توله. دا قاعده ځان سره یاده کوي کلیه. ته به درهم څنګه راوباسي؟ د زرګر نه به اول د تولې تپوس وکړي، هغه دا د وایي چې یو درهم دا په 400 روپۍ دی، دا دغه یو توله سپین زر. نو ته به ولیکې د تولې قیمت پی توله قیمت 4000 ضرب 52.5، ځکه د سپینو زرو نصاب چې کوم دی 52.5 تولې چاندي ده، نو ته به د پی تولې قیمت ولیکې لکه 4000،
نو دی له به ضرب ورکړي په څه کې 52.5 کې 52.5 تولې شوې که نه دا د دې نه چې سراله نغه به تقسیم کې په 200 باندې د دې نه چې سراشي هغه تقسیم کې په څه باندې په 200 باندې د هغې نه چې سراله نو دا به د 1 درهم قیمت وي د 1 درهم قیمت به وي دا 200 چون دا نصاب په هغه وخت کې کلیه یاد شوه پی تولا قیمت د یوې تولې قیمت چې کوم دی دی له به ضرب ورکړي څه کې ضرب 52.5 د دې نه چې سرالل هغه تقسیم کې په څه باندې په 200 باندې د هغې نه چې سرای شي دا د 1 درهم قیمت شو نو دی یو له به بیا ضرب ورکړي په 10 کې د 10 درهمونو قیمت به راشي تا ته د 10 درهمو قیمت به راشي نو که دې سړي غلا کړې ده او د دوره پیسو وه د 10 درهمو برابر بیا به د شریعت لاس کټ کوي او که دوره نه وه نو بیا وایي شریعت نه لاس نه کټ کوي نوره سزا به له ورکوي خبره باندې پوه شوئ اوس بعضې خلکو په موږ باندې دا اعتراض وکړو په اسلام باندې په مسلمان باندې چې یاره جي عجیبه اسلام دی دلته کې وایي چې د 10 درهمو غلا وکړه ته د لاس کټ کا شریعت نه لاس کټ کوي او بل ځای کې وایي که یو انسان لګي د بل انسان نه لاس کټ کو نو په د باندې 500 خانو هغه فدیه رااله خبره باندې پوهیږئ وی عجیبه اسلام دی دا د مستشرقین او ملحدین او جدید پسند خلک چې دی نه په موږ د اعتراض کوي چې یو طرف دا یو سړی د 8000 روپو غلا وکړن ته لاس کټ کې او بل طرف دا چې یو سړی د بل چا نه لاس کټ کړن ته د 50 خان بوله ورکې نو یې عجیبه کار کوي کله درنوي کله سپکوي نو د هغې جواب تفسیر روح المانی سره ډېر ښکلی کړی دی روح المانی وایي لما كانت امینة ثمینة کله چې دا لاس امانتګرو نو دی قیمتي و فلما خانت هر کله چې دی خائن شو هانت نو دی ذلیله شو یا دا لاس چې کله دی امینو امانتګرو غلای نه کوله دا یو لاس ته 50 توخانو برابر دی او چې کله دی غل شو او پردي مال پسې ورږدېږي نو دی د 10 درهمو برابر دی سوره ښکلی جواب یې کړی دی وی مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه دوبۍ ته تلو نو په دوبۍ کې یو سکول ته چا بیان لبوته نو هلته کې بیان کو نو د لویو خلکو خو عجیبه بیاني او مدلل یو وړوکې پاسې د ورته چې مفتی صاحب د اسلام ولې وایي چې د یو انسان غلا وکړن دله لاس کټ کا چې لاس یې د کټ کو دی خو د ټول عمر دپاره معذوره کو خو به خود دی خیر ته او غلا ته ناسي که ځان له سکیو نشي کولی مفتی صاحب ورته کښېنه بچې وی ته کوم کلاس کې وی زه 8م کلاس کې وی دا تپوس مې دا نه زه کوو که چې ستا د مزاج مطابق جواب وکړم ته پې پوه شي وی ورته چې بچې زمونږ په دې کلو کې علاقو کې خلکو کورونو کې اونې کرلي نو هغه اونه چې کوم دی نو خلک بیا د دې جمي موسم کې ریبي نو یې کله کله د دغې اونې یو څانګه ګاونډیانو کره تلي داسې اوږده شوي نو یې خلک وایي چې دغه څانګه د وې خورې به ځکه د دې پاڼې هم دی کر دوړېږي او دی کرې سورې هم جوړ کړی دی دی ته نقصان دی نو نورې څانګې صرف سپکېږي او هغه څانګه د وې خورېږي وی بچې دغه څانګه ولې د وې خریبي او دې مفتی صاحب دا بل چاګرد دي نو هغه ته هم دغه جواب وکړو مفتی صاحب وی ګوره الله پاک هر انسان له دا لاسونه دوره پیدا کړي چې د دې جیب ته رسېږي که لاندې جیب دی او که بره جیب دی وی چې کله دا اوږدې شي او پردي جیب ته داسې ور اوږدېږي او پردي جیب ته رسېږي نو الله پاک وایي چې لږې لنډ که اوس دا اوږدې شوي دي بل چا جیب ته رسي عقلي جواب یې وله ورکړو نو زما د خبرې مقصد دا و چې الله فرمایي چې د 10 درهمو مطابق غلا چا وکړه نو تاسو هغه له سزا ورکوئ او سزا به سي لاس ترې نه کټ کوي که دا سړی دی او که ښځه ده بیا تاسو وګورئ په باب د زنا کې الله ښځه مخکې ذکر کړه الزانیة والزاني او دلته کې په باب د غلا کې الله تعالی السارق سړی مخکې کو علما په دې کې نکات ذکر کوي و یو نقطه پکې دام ده چې غلا بهادری او شجاعت غواړي د شپې د کور راوتېدل او پردي کور ته اړېدل دا خو دړایلو غواړي دا خو هسې نه کېږي نو سړو کې دا شجاعت په نس د ښځو ډېري ځکه یې دلته ښځه سړی مقدم کو
او د زنا په باب کې دا میلان چې پیدا کوي ګناه ته دا څوک پیدا کوي خزه پیدا کوي دا ماحول د زنا چې جوړي حالات چې جوړي دا زنانه جوړي د دې وجه الله تعالی الته کې خزه مقدم کړه پوه شوي پی نو الله فرمایي والسارق غل سړی والسارقة غل خزا فاقطعوا تاسو کټ گئی ایدیهما ایمان کل واحد منهما اغه سم لاست هر یو واحد د دینه د عبد الله ابن مسعود د نو په قرات کې وسره یمین باقاعده راغله دی سم لاس جزاء جوزو جزاء بدله ورګي په بدله سره بما بسبب دا ماندی کا سبا چې دی کسب کړی دی نکالن دا عبرت دی من الله د جانب د الله نه دا سزا ده د جانب د الله تعالی نه والله عزیز حکیم الله تعالی سرور او حکمت وال ذات دی نو چې کله یو غل لاټینګ کړی شکنه او دی غلای کړی دا د 100 درهم برابر کړی دا نو که د غلا د عمل وسره موجود شو نو دا به دیوالی او خپل مالک لبه ورګي او کنو وسره نو بس دا غلا د لاس کټکول کاپی وګرځیدل ښه دا د اصول مسله ده چې بما کا سبا کې دا ما امره او نو مونږ وایو دا شامل د مال او غیر که موجود غوړې کا وګني امام شافعي سی وایي که نشته هم دی بوله اخلي ورګي بوله مونږ وایو نه دغه کاپی دی بس دا ډیر دی ښه ترجمه ته بیا وګورئ یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله او یریږئ د الله نه وابتغوا تاسو لټوئ الیه دی الله ته الوسیله قربت التقرب بالاعمال الصالحه وجاهدوا جهاد کوي په سبیله په لار د الله کې لعلکم د پاره د دې تفلحون چې تاسو کامیاب شئ ان الذين بشکا کسان کفرو چې دی کوبر کړي دي لو ان لهم کچریشید د دې د پاره ما سفل ارضی چې بزمګه کې دي جميعا ټول ومثله او په مثل د دې ماحود دې سره ليبتدوا دې په دې ورګي به په دې سره من عذاب یوم القیامت د عذاب درځي د قیامتنا ما تقبلانو قبول بنکړي شي منهم د دینه ولهم د دې د پار عذاب علیم عذاب د درناکو یریدون د اراده لري ان یخرجوا چې دی وزي من النار د اورنا وما هم نبدی بخارجین وتیدن کی من هذا دینا ولهم د دې د پار عذاب مقیم عذاب د دایمی والسارق غل سړی والسارقه غل خذا فقطعوا تاسو پریږي ایدیهما لا سن د دې دواړو سم لا سنا جزاء اندا بدلدا بما بسبب دا امانی کا سبا چې دی کسب کړی دی نکالن دا عبرت دی دا سزا دا من الله د جانب د الله نه والله عزیز حکیم الله ضرور او حکمت وال ذات دی الله پاک زمونږ دی ټول نه رضا شي الله زمونږ دا سبق بخپل دربار کې قبول او منظور کی الله د دې سبق په برکت سره زمونږ د ټولو پریشانې ختم کی الله زمونږ د ټولو دنیا خیرت خسته کی الله ایمان دی را لرا کړی دی زمونږ له ایمان باندې استقامت راګي د ایمان د زوال نه موسی دی الله زمونږ د دې د ټولو خیر نصیب کی سور بیماران دی الله د قرآن د برکت ټولو ته شفا ورګي الله د چا کورونه نشته فراخه کورونه ول ورګي اولاد نشته صالح اولاد ول ورګي دشمنای دی الله تی دشمنای ختمه کی الله تعالی سور وفات شوه دی ټولو ته بخنو کی زمونږ یو ملګری دی مولوی صاحب دی دغه والد سی وفات شوه دی الله دې ته بخنو کی الله دې ټولو مؤمنانو مسلمانانو والدین دوستان رونه خويندې څوک چې وفات دي الله دې ته بخنو کی الله دې موږ تاسو ټول شرونو فسادونو نو سادي الله دې موږ له استقامت راګي الله دې زمونږ تاسو ټول دنیا آخرت خستګي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين